حضور صلی الله علیه وسلم اگر روان شو چې کله روان شو 1500 پیغمبر علیہ السلام سره صحابه کرام په حالت د احرام کې او صحابه کرام سره قرباني ان زناور وغیرہ هغه رواني کړی دي سپلار کې دي د پاره ذبح شي چې انسان به اخري تصور لې د پاره دي ځکه دا د پیدل مزل وي باغې کې ډېر تکلیف بو مشکل بو لوګ تند بو صحابه کرام وتا خو چې کله دوی مقام حدیبیه دلته ورسېدا نو التا په مکه مکرمه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو داغه صحابه خبر مکه مکرمه ته ورسېدا چې صحابه کرام را روان دي 1500 حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په قیادت کې چې کله دوی هغه شو خبر شو قریش د مکه مکرمه کافران نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منکول د پاره یو کسر ولیګه د خپل ځان د طرف نه یو قاصد یې راولېګه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او صحابه کرام ته فرمایي چې تاسو سکال دا کوم چې تاسو اراده ده تاسو بیرته واپس شئ مقام د حدیبیه نه سکال تاسو عمره نشئ کړای زمونږ د طرف نه سکل پابندی ده او که مثال کې طور په تاسو را لې مکی مکرمه لا نو بیا به د جنگ نوبت راځي بیا به جهاد کوي بیا به لړای کوي بیا به جنگ او جدال وي اختلاف وي قتل و غارت با خامخ کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکیم په هر څه باندې پویده حضور مبارک صلی الله علیه وسلم التپڑا واچاو 1500 صحابه کرام دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول سٹیپ کې یو صحابی دی حضرت سیدنا خراش ابن امیہ خزاعی رضی الله عنه دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه ته ولېګا او چلار شاه سرداران قریش ته وایا چې مونږه جهاد لا نه راغلی مونږه جنگ جګړه لا نه راغلی مونږ پتا سو باندې چړای کول اغه لا مونږ نه راغلی مونږ راغلی یو عمره لا عمره ادا کو داغه نه بعد بیرته واپس زو مونږ تاسو سره د اختلاف یا د جهاد یا داغه هیڅ اراده نشتا څوک په حالت د احرام کې جهاد کا څوک په حالت د احرام کې تور چلی څوک په حالت د احرام کې د چا په خلاف راغلی دغه خراش ابن امیہ خزاعی رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام په اوخ باندې ولېګا چې زمونږ د طرف نه دا خبره ورته ورسوا چې هیڅ داسې خبره نشتا مونږ پرې دی عمره ادا کو بیرته واپس راځو د مبارک فرمای خراش رضی الله عنه وی چې زکل ورسېدم مکه مکرمه ته په حدیث کې راځي وی چې اول یمانا زما اوخ اونیو ما ورته د نبی علیہ السلام پیغام ورساوه چې دا پیغام دی خدای مبارک فرمایي چې اول یزما اوخونی و وی چې هغه قتل ک هغه زما اوخ یې اوجه او وی چې بیا ماتم سټال مټول سماته هم داسې ترتیب برابرو چې دم قتل کړو خدای مبارک فرمایي چې ز په ست طریقه باندې در واپس رالم کله چې واپس رالم حضرت خراش فرمایي رضی الله عنه ما حضور صلی الله علیه وسلم ته دا ټول خبره وکړه چې هغه اراده دا ټیک نه دا هغه دا ستاسو ته صحابه ته د سکل د عمره د ادا کولو دا نیت ټیک نه دی اجازه یا نشته دی او دا ټوله قصه چې یا رسول الله زما هغه اوخیا قتل ک ما سره يم سټال مټول اوی شروع کړه خو خدای پاک جل جلاله ز اغینا بچ کړم کله چې حضور مبارک ته پته ولګیدا چې دوی نیت هغه بدل دی دوی اراده مونږ ته ټیک نه ده نو صحابه کرامو ته فرمایي چې دوی سره لګ په صحیح انداز باندې خبره اوس پکار ده دا خو ما دی پر یو کس ولېږه چې هغوی خبر که چې زمونږ طرف نه څه خبره نشته دی خو چې دوی پوی نشو اوس دوی لږ پویول پکار دی